نو دا زمونږ جانی مالی او زمونږ د ایمانونو نقصانات دي. دا خلک موږ ته خطرې دي. ورسره دا خلک زمونږ د تورسرو عزتونه هم لوټ کوي. دا خلک ناس په مدرسو کې هم دا خلک د تعویذونو یو بازار ګرم کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی مهربانه بادشاه دی. قدرمندو شاهد خان شاهدم. تاسو ته معلومه ده چې ما په معاشره کې د عملیاتو خلاف، د دغه ګڼکپانو خلاف، د دغه جعلي پیرانو خلاف کم چې د پیر په نامه یا د عامل په نامه دغه ټګان په مارکیټ کې ناستو دي خپلې اټۍ کولاو کړې وې، موږ او تاسو ته د ځان نه د ځمکې خدایان جوړ کړي وو. د دغه خلکو خلاف ما د نن 4 کاله مخکې مایک راواغستو. د دغه خلکو خلاف جنگ مې شروع کو. دغه خلکو ته مې همدغه دعوت هم چلولو چې خپله قبلم درسته که ستاسو کار بیتولی دی. یعنی دغه خلک ناست دي ما او تعالی په تعویذ باندې کاروبار روانوي، ما او تعالی په تعویذ باندې واده کوي، رشته پې کوي، ما او تعالی په تعویذ باندې که په کور کې زما او ستا جنګ جګړې دا خلک یې د تعویذ په کبله ما او تعالی ختموي. که یعنی بار ملکې ستا کپیل تا سره سختی یا نور څه مشکلات دي د ویزې د طرفه، نو دا خلک یې د تعویذ په ذریعه ما او تعالی کوي. خو حقیقت دا دی چې دا خلک په خپله ټګانې ګڼکپانې، دا خلک په خپله هېڅ هم نشي کولی. عموما دا خلک وګوري چې د دوی په کور کې به مریضانې ډاکټر له به بوځي، که د دوی په کور کې چاته سم مسلې هغه په خپله دوی نشي حل کولی. خو ما او تا ته دا د ځان نه نعوذ بالله د ځمکې خدایان جوړ کړي او ما او تعالی په تعویذونو کار کوي. زما مقصد هم دا معاشرې ته ما دا ښودل چې د دې ګڼکپانو نه ډډه وکړي. دا پراډیان دي، ګڼکپان دي، دا هېڅ هم نشي کولی. دوی غټې ګیرې پرېږدي، غټې تسبیح پیدا کړي، پګړي وتړي. حقیقت کې دا خلک منافقان دي. ځکه چې یو سړی د الله د ذات نه یریږي چې هغه ته دا پته ده چې زه فراډ کوم، دوکه کوم، د الله هغه کتاب استعمالوم، قرآن، په دغه باندې د خلکو سره فراډ او دوکه کوم او خلکو ته یم چې تاله کار جوړوم، د مشک او د زعفرانو باندې جوړې کړي، د تعویذونو په ذریعه باندې زموږ نه پیسې هم وي. یوازې پیسې وال نو دا زموږ ایمانونو ته هم نقصان دی. دا موږ ته جانی مالی دواړه نقصان دی. دا جانی داسې نقصان دی چې دا په خاندانونو کې دشمنۍ جوړې کړي. باچا د دې ډېر غټ گیم دی. دې ته چې زنانه ورشي نو ورته وایي چې اوهو سخت د جادو اثرات دي در باندې، بندیز دی، مخ هم بندې دي. زنانه خو ساده چا کړي په خاندان کې داسې کس دی او داسې شکل دی، په مخ دا نښه ده او باډۍ نه داسې دی. نو یعنې دې طرف ته په نړۍ کې په خاندان کې موږ او تاسو له دشمني پیدا کړي، موږ او تاسو ته وهمونه پیدا کړي او زموږ هغه خواږې رشتې، هغه خواږه خلک، هغه عزیز خلک د یو بل دشمنان کړي چې هغوی بیا په یو بل پسې ټوپک ګرځي او په یو بل باندې ډزې هم کوي. نو دا زموږ جانی مالی او زموږ د ایمانونو نقصانات دي. دا خلک موږ ته خطرې دي. ورسره دا خلک زموږ د تورسرو عزتونه هم لوټ کوي. دا خلک ناس په مدرسو کې هم دا خلک د تعویذونو یو بازار ګرم کړی. د دې خپل خلک چې هغه د دې دلالي کوي. نن سبا خو دلالي د دې ډېره عام ده چې د میډیا د لارې دغه پیجونو والا 1500 روپۍ ورکړي او هغه راشي شروع کړي، خو هغه درز غوبل جوړ کړي او بیا اخره کې تاسو ته وایي چې دا د کمال سړی دی، په ګرنټۍ کار کوي. چونکې زموږ په پښتنو کې شعور نشته، ناپوهه دي او ډېر ساده خلک د دې د لاسه په دوکه کې راشي او دوی ته پیسې ووایي. ما چې کله د دې خلکو خلاف جنگ شروع کړو نو په وخت ما ته مشکلات راتلل. هغه مشکلات دې حد ته لاړل چې په ما دومره کیسې شو. پای کې بیا هم جنګېدم. هغه کله چې سړی نیر یا ولي ته وغورځېږي نو هغه له لامبو نه ورځي، سخت دی ورته. چې کله هغه لامبو زده کړي نو هغه ته بیا لامبل مشکل نه وي. هغه عدالتونه یو وخت کې ما ته ډېر مشکل و، سختې وې. موږ چېرته دا شي نه لیدلي وو. حقیقت کې ما چوکۍ هم نه ولیدلې. د دې د کبله ما ډېر څه ولیدل. بیا
د مخکې ورځو کې زما یو تاریخ د 2 کالو راسې زما یو کیس چلیدلو. زما خلاف وکیل چې ما نه ولیدلی، ما ته خپل وکیل وی چې دغه وکیل ستا خلاف دی، ستا خلاف دی جنګېږي د دغې طرف نه. نو ما ته وی چې ته خبرې دا څوک دی؟ ما نه، ما ته وی دا اهل حدیث دی. ما ښه ویاو. نو مې دا خلک خو خپل هم د دې خلکو خلاف دي، د تعویضونو دا خلک خلاف دي. بیا د دا کیس ولې اخیستو؟ ما ته وی باچا دلته د پیسې دپاره خلک جنګېږي، دې ته څوک نه ګوري. نو دا 2 کاله مې پروا نه وه چې کله خبر شوم چې یاره دا سړی دا هم زما خلاف کیس واخیستو. نو ما وی یاره ته خو زما پروګرامونه به کتلي، دته به دا هم پتې چې یاره زه څه کوم، په څه طریقه کار کوم. نو زه خو همدغه ویم چې یاره دا خلک ګڼ کفان دي، دا په تعویض چې دا خلک ما او تاله څه کوي، نو دوی ځان له ولې نه کوي؟ حالان کې یو سړی ما او تاله په تعویض باندې رشته کوي، نو زه یې دې پې ځان له د دنیا د سرمایهداره سړي لور ولې نه کوي چې ورځې ښه شي، تعویضونه به قلار شي، ما او تا نه به واوړي زما او ستا 15,000 روپو ته ناست دی. که دې په تعویضونو ما او تا له روزګار روانې، نو په کار ده چې دې ځان له د پاکستان یو غټه کارخانې مالک شي. ځکه دې په تعویض کار روانې، که دې په تعویض باندې هر څه کوي، نو ځان له ولې نه کوي؟ ولې دا ښه ورځ د ده په ځان نه ده سود؟ نو ما زه خو دنیا ته ویم چې دا خلک ګڼ کپان دي، د دې نه ډډه وکړي. ټیک دا انسان مشکل کې راشي، د هغه نه لار ګودر ورک شي، څوک مشورې ورکړي دغه طرف ته لاړ شي، خو د هغه خو ذهن جوړ شوي. بیا دا خلک ناست، څوک په ابجد حساب کوي، څوک تار ناپ کوي د پوزې پورې، څوک کمیز پلیشتو کوي، څوک لاس پلیشتو کوي، څوک مختلف طریقې سه په کاغذ باندې نومونه راښکاره کوي د شمع مومبتۍ په ذریعه باندې. خو دا ټول پراډ او دوکه ده، دا ټوله یو دوکه ده. بیا پکې نن سبا که وګورې نو مناسب نه ده. خو وایم دا خلک د زنانو سره بلدکاري هم کوي، هغه زنانه دوکه کوي. چېرې مثال ډېر زنانه داسې ورځي د چا د اولاد مسله د چا په کور کې خفګاني، بس دا ورته وایي ځینې زنانه داسې چې هغې هم هلکان خوښي کوي پې. ځکه دا کیسونه ما ته راځي، نو ما ته د دې ډېر زیات معلومات دي. نو هغه هم وایي پیر ته چې یاره زما دغه هلک خوښ دی یا دا مسله مې. نو پیر ورته وایي چې یاره اول خو ته پیسې وخوري، کار ول وکړي چې ونه شي ګرنټي ورکړي چې یاره په ګرنټۍ دله کار کوم، چې هغه بیا راشي چې یاره یوه لاره ده، هغه لاره دا ده بې ادبي دې مافي چې ما او تا به میلاویږي، او بیا به په هغه ګنده اوبو نعوذ بالله دغه عمل کوم. نو په دغه چل وله عزت هم لوټ کړي. نو بیا زنانه په کور کې دا خبرې نشي کولی. دا کیسونه مال راځي، اوس هم په یو 2-3 کیسونه کې زه لګیا یم، چونکې زه ترې ثبوت چوت کړم، نو بیا به زموږ پروګرام په هغې راځي. نو زما د خبرې مقصد دا و چې ما وی یاره دا سړی واقعي موږ خلکو په احساس سره کړي، لکه دته دا علم شته چې زه کوم کار کوم، نو دا ټیک دی. دی هم زما د سوچ ملګری دی، دی هم د تعویض نه دا مني چې یاره دا خلک پراټ کي په تعویض دا څه نشي کولی. ده ته هم پته ده چې دا سړی غلط دی، خو کیس یې ځکه اخیستی دی چې باچا زه اکثر خبرو کوم چې د انسان یو مخ دی، او زما مخ دی. نو تاسو ته پته ده چې شاید خان لګیا دی، که چېرې زه هغه طرف ته مخ کم زما شا شي، نو تاسو ما نه پېژنئ. خو د لوډ 2 مخه دي، که لوډ د هر څو پیسو وي، که د 50 وي، که د 100 وي، که د 500 وي، که د 1000 که د 500 وي، که د شا نه مو نیسي نو هغه لوډ دی. او که د مخې ځکه د لوډ 2 مخه دي، نو دلته هر انسان په 2 مخیزو خلکو پسې ګرځي، یعنی په لوډ پسې هر سړی ګرځي. بلکې په هغه کیس چلیږي، جاري دی. ټایم ما غوښتل چې یاره زه دا خبره شریکه کړم چې یاره هغه خلک کوم چې زما د سوچ ملګري دي، کم سے کم دوی ته نه وه په کار. ځکه دغه خلک خو غلط دي، تا ته هم پته ده. ته یو داسې فرقې سره تعلق ساتي چې ته هم د دغې شي خلاف وي. نو بیا د دغې فراډي کیس دی زما خلاف واخیستو، جنګېږي د چند روپو خاطر د پاره. خو زه الله دې هغه وکړي چې کوم حقیقت دي. که چېرې زه په حقه یم، نو الله دې کیس زما په حق کې وکړي، او که چېرې نه هغه په حق یي او زه په ناحقه یم، نو الله دې د هغه په حق کې وکړي. په دغې زه نه خفه کېږم، ځکه الله همیشه د حق ملګري. خو دلته بیا عدالتونه او دا د دروغو ثبوتونه او دا د دروغو ګواهان دا بیا ډېر میلاویږي، ځکه دلته 2 مخیزې خلک چلیږي. نو زما د پروګرامونو مقصد هم دا و چې یاره نن سبا که زما پروګرامونه راتلل، نو ما دنیا ته دا ثابتول چې دا غلط دي، د دوی نه ډډه وکړي، دا فراډیان دي، دا هیڅ هم نشي کولی.